سو اهم مسلې د قربانۍ په حق کې بیانېږي هغه دا چې قربانۍ دپاره څوک وکیل مقررولی شي او که نه نو د قربانۍ دپاره وکیل مقررول جایز دی خو اهمه مسله په هغې کې دا ده چې آیا څوک راولګي مثلا یو سړی په پاکستان کې دی او د هندوستان یا د سعودي عرب کې وکیل ته وایي وایي ته زما د طرف نه څه وکړه قرباني وکړه نو آیا اوس دا مسله اهمه ده چې دا قرباني چې څوک کوي وکیل د ده ټیم ځای له به اعتباري مثلا د هغوی د اختر ورځ ده له به اعتباري او که نه څوک چې پیسې ورکوي څوک یې اخلي موکل د هغوی د اختر ورځې له به اعتباري نو علما په دې کې دوه ډلې شوي دي مفتي تقي عثماني صاحب او نور علما فرمایي چې څوک د ګډ او د قرباني اخلي د ده د اختر ورځې له به اعتباري که د اختر و نو وکیل به رالګي که دی په هر ځای کې دی اوس په قرباني هغه دی حلالي اگر که هلته اختر نشته د وکیل دی پځېږي او نور علما فرمایي چې نه د وکیل چې چا مقرر کړی دی کم سړی مقرر کړی دی د هغه ځای له به اعتباري که هلته اختر و هغه به قرباني وکړي اگر که چا چې دا ګډ اخیستی د هغوی په کوڅې کې اختر نشته بس چې دی وکیل اختر رالی په خپل ټیم کې چې کوم دی هغه څاروي ذبح کړو د موکل له طرف نه چې کوم دی قرباني څه شوه هغه ادا شو دا مسله بله مسله دا ده چې په قربانۍ کې چې غوا د غوایي دي اووه کسان شریک کیدی شي اوس یو سړی راولګي او په پنځه کسه باندې څاروي والي خو د ده مقصد دا وي که نور څوک میلاو شوه ځان سره به شریک اوس چې کله د څاروي واخیستو وروسته نور خلک ورسره شریک شوه مثلا پنځه کسانو به اخیستی دوه کسانو سره نور شریک شو جایز دی خو دکه دا نیت نو کړی او بیا چې کوم دی څاروي واخیستو وروسته ورته چا ملت وکړو زه به ستا سره یم بیا هم جایز ده علما فرمایي خلاف اولا ده یعنې داسې نه دي کول پکار چې دې ځان سره نور کسان څه کړي شریک بله مسله دا ده چې د قربانۍ د ځناور د هغه نه به نفع نه شي اخیستی د هغه د اعضاو نه مثلا پی دي په هغه تنو کې نو دا پی اخیستل دا جایز نه دي ځکه دا فایده اخیستل دي د قربانۍ د ځناور دویمه داسې مسله دا ده چې څوک د چا د طرف نه قرباني کوي نو هغه ته به صریحا وایي چې بهی زه ستا د طرف نه قرباني کوم ته په دې خوشحالی او صریحا هغه ته کوم د اجازت اخیستل چې او صراحتا ورته هغه وایي چې او زما د طرف نه قرباني وکړه یا که عام طور باندې دی د هغه نه مخکې نه را روان دی او د هغه د طرفه قرباني کوي نو بیا چې کوم دی که دې اجازت وانخلي نو بیا هم څه کېږي قرباني ادا کېږي بله مسله دا ده چې د قربانۍ دپاره عیبدار زناور بنالی عیبدار زناور مثلا به هغه کې داسې عیب وي چې هغه مذبح ته نشي تللی چې کوم ځای کې دی ذبحه کولی شي یا مثلا ښکري وتی دی او دومره د جرړې نه وتی دی چې دماغو کې د دماغو اثرات پکې ښکاري دماغ پکې ښکاري داسې زناور چې کوم دی قرباني هغه صحیح نه ده ځکه الله جل شانه قرآن پاک کې فرمایي ما ته ستاسو غوښې او ستاسو یعنې نه رارسي لیکن ما ته هغه اخلاص رارسي چې ستاسو ولکن یناله التقوى منه ولهذا چې کوم کار ده موږ او تاسو کو نیک په اخلاص سره کوو د الله د رضا دپاره کوو د زړه نه کوو په دې کې به چې کوم دی الله پاک چې کوم دی څه کوي هغه برکت اچي بله مسله دا ده چې آیا پلار دی او زامن دی ټول ګټه کوي خو دا ګټه راولي ټول پلار له ورکوي مثلا ټول خپلې پیسې والي نو پلار یې ذمهوار دی ګټه هغه راځي نو که فرض کا هر یو سړی د نصاب مالک په دې ورونو کې په هر یو باندې خو ځانه قرباني واجب ده خو کله دوی ټوله ګټه پلار له راوړي د نصاب مالک صرف پلاري نو اگر که دوی ګټه کوي نو د دوی په جب کې د دوی په ملکیت کې نشته که نه د پلار په ملکیت کې دي نو بیا که پلار چې کوم دی په پلار باندې به لازمي قرباني او په دې بچو اگر که دوی ګټه کوي خو مال ورسره نشته پلار له ورکوي نو بیا هم بس وي جایز دا مسلې